څوک چې په ورځ کې 100 واره دا کلمه ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله به دته د لسو غلامو آزادولو ثواب ورکي او د ده په عملنامه کې به الله 100 نیکي ولیکي او له ده څخه به الله جل جلاله 100 ګناهونه میټاو کی خراب به کی او دی به په دا ورځ ټوله ورځ د شیطان څخه محفوظ وي او هیڅوک هم په دې ورځ له ده څخه ښه او بهتره عمل څوک را نه وړي، لیکن هغه یو کس چې هغه له ده څخه زیات دا کلمه ووایي. نو باید مو تاسې په ورځ کې 100 واره دا کلمه باید ووایو. د دې ډېر غټ فضیلتونه دي. اول فضیلت یې دا ده چې الله جل جلاله به ستا په عملنامه کې 100 نیکي ولیکي. دوم دا ده چې د 10 غلامو آزادولو ثواب الله درکوي. دریم دا ده فضیلت چې ټوله ورځ به د شیطان څخه محفوظه یې او نه به یو څوک له تا څخه دغونه ښه عمل په دې ورځ کې وکړي، لیکن هغه یو څوک چې هغه راولاړ شي دا کلمه له تا څخه زیات ووایي. صحیح بخاري.